أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درنا پلور سره تاسو سره عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر علی شان کاکا خیل او تکنیکی معاونینو سره دا تاسو سنو اف ام 89.4 او سنو اف ام 96 نه تاسو په درون خدمت کې په دې امید سره تاسو به روغ جوړي. وطن عزیز پاکستان خپل ځان او فیملیز لپاره به کارګر محمد دوماوي مددګاری حاضر خدمتونو. زموږ موضوع د مضبوط فوج د قوم د ترقی ضامن دی. دې باندې خبره کوو. 09152544143 زموږ ټلیفون شمیره ده. 09152544143 09152544143 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال وکړئ او خپل د زړه پوښتنې موږ نه وکړئ. شکرګزار یم، ډېر ممنون یم چې تاسو زموږ پروګرام اورئ او موږ ته خپل فیډبیک راکوئ. ناظرین کرام، تاسو ګورئ بیګا هم چې کومه واقعه شوې ده، که د یو قوم مضبوط فوج نه او د هغه د بارډر د حفاظت لپاره مضبوط قیادت د فوج نه، نو بیا به دا واقعات رونما کیږي. خدا نه خواسته حاکم بدهن که پاکستان وطن عزیز چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ شوی وطن دی، مونږ دې ته ریاست پاک وایو، مملکت خداداد ورته وایي. په 1933 کې علامه محمد اقبال د قائد اعظم محمد علي جناح نه مخکې چې کوم تاسو ته ما خبرې کړې وې د محمد علي جناح په لندن کې چې کوم د هندوتو د پرچارک سره دا کومې خبرې شو، هغه تفصیل ته خو 1933 کې علامه محمد اقبال چې د مولا شوربازار کره شپه ده، دا روداد سفر په اقبال باندې ډېر لوی اثر ورځي. هغه وایي چې افاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، افاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. برد کوهستاني کوم تعبیر اقبال ورکوي د دې وطن د جوړېدو نه مخکې هم 1933 کې تاسو ګورئ هغه مولا شوربازار په کور کې چې راس مسعود د سره دی د سر سید احمد خان نو سي، او هغه وایي چې تاسو په اړخ کې په جوخ تاسو سره یو وطن جوړېدو واله دی پاکستان. دا پاکستان انمول دی او هغه ورته چې دې سره ډېرې مضبوطې اړیکې ونیسئ. الله دې وکړي چې د افغانستان او زموږ منځ کې ډېرې مضبوطې اړیکې وي او د دشمن په خبره باندې عمل ونه کړي. هغوی تاسو وکړه هندوستان تښتېدلی، خو راسه کې وی ډېر مین راغلي او تښتېدلي دي چې د هغه خپلې بیانې نه وروستو دی. تاسو په خدای یقینو کې پرون په هندوستان کې چې کوم جهاز پرېوتی دی، مونږ ټول په هغې باندې دردېدلي یو د انسان په حیث باندې چې په هغې کې څوک هم مړه شوي دي، مونږ پرې خفه یو. خو که خدای مکه په پاکستان کې پرېوتی یو نو هغوی به پرې خوشحاله وو. مونږ بهرحال په دغه خبرې اډو کوو نه. زمونږ یو رسته هو زخم چې د 1971 نه و تر دې دمه پورې هغه زخم الحمدلله هغې ته پټۍ لګېدلې ده. مقصد مې دا دی چې که مضبوط فوج نی، تاسو ګورئ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. تاسو تیاری ونیسئ د جابر ظالم فوج خلاف. الحمدلله وطن عزیز پاکستان د جنرال عاصم منیر په قیادت کې زمونږ ټوله منظرنامه بدله شوې ده. پاکستان فوج، ایر فورس، بري، بحري او سمندري فوج د نوې دنیا د زمانې د خواب تعبیر ورکړی دی. زه بیا دا وایم چې الله پاک فرمایي
لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، وی ما تاسو په بدر کې حمایت وکړو، تاسو تعداد ډېر کم و. الله د دوګنی طاقت فوج پسپا کړی هم دی، بې عزته کړی هم دی. انټرنیشنلی هم د پاکستان سیناریو ته دنیا سلوټ کړی دی. ما به دا خبرې نن 4-5 کاله مخکې هم تاسو ته کولې، خو چا پې ډېر غوږ نه کړلو. نن د هغې خو تعبیر راغلی. نو یو مضبوط فوج، یو مضبوط سپه سالار، یو مضبوط کمانډر ان چیف، دا د قوم د ترقی راز دی. په دې وی کولانک زمین دیکھ فضا دیکھ فلک دیکھ، کولانک زمین دیکھ فضا دیکھ فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دا ضروری خبره ده. دویمه خبره ده، تاسو ګورئ ناظرین کرام چې زه ستاسو ټلیفون کال ته موږ سترګې په لار یو 091-525-4143 091-5254-143 زموږ د ټلیفون شمیره ده. پروډیوسر صاحب زه دواړه سترګې په لار یو، ستاسو کال ستاسو خبرو ته. ما دا گزارش کولو چې مضبوط فوج نه یا پاکستان ایټمی طاقت نه وي، نن بس حالو بعضی آوازونه نن هم د پاکستان نه خاکم بدهن فلسطین جوړي، عراق جوړول غواړي، یمن جوړول غواړي. مطلب دا دی چې دا غیارو په جبه خبرې کوي. وی الوت خې پخې وزر ساته، د بزدلانو نه ځان لري ساته. الوت خې پخې وزر ساته، د بزدلانو نه ځان لري ساته. دشمن بزدل چې هغه د وطن د خرابولو کوشش کوي، هغه نه ځان لري ساته. پښتون دغه کوټه سپي پرانه سا اوجره کې سو خوږی کونترې ساته، او د بزدلانو نه ځان لري ساته. چې کله په تاسو کې دردار چا، اوس زما یو مرګري ماته ویل زما والده د ګردو مریض ده، ډایلیسس دی. ما والله زړه دومره درد وکړو. اگر چې هغه باندې امتحان دی، په هغه والدې باندې امتحان په نیکانو خلکو الله دنیا کې کوي. لا بأس طهور ان شاء الله. نوړه مې درد وکړو. الله پاک دې شفای عاجله کامله ورکړي. موږ ټول له مال هم هغوی له زموږ ټول مسلمانانو له د هغې دا سایه دې موږ باندې خدای ساتي. خو که درد تا محسوس نه کړو، بیا ته انسان نه، بیا خو ته ځناور نه هم بدتر یې. دغسې د وطن یو درد دی. وی ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تجھ کو، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. او دا به ژوندی ځکه د وطن عزیز پاکستان چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ شوی. دغه چې حمله کېده هندوستان چې حمله کوله، ناپاک عزایم د هغې هر وخت الحمدلله مونږ خاک کې ملو کړي دي. خو نن هغه بنګال چې د په شیطانت باندې جدا شوی، بنګال پاکستان زنده‌باد وایي، هندوستان مرداباد نارې وایي. منظرنامه بدله که الله وکنه، دا تاسو نه ده کړې، یا ما دا الله بدله کړې ده. جنرال عاصم منیر چې دغه حمله کله کېده، نو د سهار مونځ یې وکړو، هغې کې دا آیات ویلو ان الله يحب الذين، دا چې کوم آیات دی چې یقاتلون فی سبیله کانه بنیان مرصوص، دا آیاتونه سهار جمع کې ویلو. سیسا پلاهی ہوئی دیوار. الله وی خوخی هغه مؤمن چې هغه د دشمن خلاف سیسا پلاهی ہوئی دیواری کانه بنیان مرصوص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، دا الله په لار کې جنگي، يقاتلون في سبيله. نو ویاړو په دې خبره باندې، دا الله فوج دی ان شاء الله. ما مخکې تاسو ته ویل کوم ځای کې څه اختلاف یا خل په نت نه ورکوي، اخل کینی خبره کوي او د خپل فوج خلاف پکار نه دی چې مون خبره وکړو. دا زما فوج دی، دا ملک زما دی، دا ریاست زما دی، او زه د ریاست یم. زه د بل ځای نه خو نه یم راغلی، زه دا زما مور ده دا ریاست، مملکت خداداد دی. ما جی گزارش دغه و چې یو مضبوط فوج بیا به دنیا ته سلام هم کوي، دنیا به تا ته سلوټ کوي. خو که خدای مکه کمزور فوجي یا ته کمزور ستا طاقت نی، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تیاریو کا الله وی طاقت پیدا کا، وی اهل شر ته د شاهین منګول پیدا کا. خو
خوشحال خان خټک وی اهل شر ته د شاهین منګل پیدا کا اهل خیر ته حلیم شتر هماما چې کله د سوق ضرورت بیا په سوق ورکه خلما ماته سړی لا او کله چې د سوق ضرورت ني نه په قلم بکې وجاهدوا فی الله حق جهاده دا سه جنگ وکړه چې د الله د جنگ کم تعبیر دی جهاد کبیر او جهاد صغیر تاسو ته ما ویلې دي لہذا په دې باندې موږ فخر هم کوو په دې زموږ ویاړ هم دي ناظرین کرام زما ډېر خوږو ملګرو یو خبره بله چې تاسو ته کوم دا ده چې دا خبرې په نصاب کې شاملول پکار دي دا د نصاب حصہ پکار ده پخوا مونږ چې کالج کې نو ان سی سی بکېده ټریننګ بکېدو ان سی سی به ورته ویل هغه 20 نمبر وي تاسو په خوده یقینو کې چې ما د اف ای سی نه پست کېده دغه اف ای سی چې هغه کې به دومره زده کړه کېده اگر چې هغه بن شوی د ما گزارش به چې دا بیا شروع شي ان سی سی هغه کې هر سټوډنټ فوجي جوړ شي فوجي لباسي بیا په ډزي کوي بیا په کرالینګ په کوي او تربیت ورکوي چې دا لانس نایک دی دا حوالدار دی دا صوبیدار دی دا صوبیدار میجر دی دا کیپټن دی دا بیا میجر دی او کرنل دی او لیفټننټ کرنل دی او میجر جنرل دی او لیفټننټ جنرل دی او جنرل دا ټول وحدي ورته کوي چې ته بس جوړیږي میټرک نه پس بیا اف سی نه پس آرمی ته څنګه ځي کاکول څه شي دی دا ټول خبري ورته کوي چراټ کې اف جی سنټر دی نه 20-25 ورځې کورس ته مخه کې یو میاشت اوس مانه غیر دی 20 ډیز تاسو په خوده کې نو کوي کې پوره معلومات سړی ته مې دا خبره دی پوره چې واعدوا لهم مستطاعتم مطلب دا دی چې ځان چوکن نه وساتي ځان مضبوط کې تاسو ګور د هندوتوا او د ګو ماتا پرچارک څومره بلوتی وي اوتی بوتی وي دا چا کړی دی الله رب العالمین زموږ مدد کړی دی زموږ نصرت کړی دی مونږ ګټلی یو واعدوا لهم مستطاعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله رهب يرى عدو الله ويرى ود الله دشمن وعدوكم استاذ دشمن نو کدا فوج نی تاسو سوچو کوي یا ما سره میزایل نی ټانک نی سیستم نی جیمرز نی بیا بسی لہذا دا خبره د باندې سوچ پکار دی چې زمونږ قومي چې کوم بیانیه ده هغه بیانیه څه پکار ده ما گزارش وکړ جنرال عاصم منیر چې یقینا ټول فوج ته سلام دی سلوټ ته چې هغه کې یو سپاهی هم شامل دی هغه کې پرونه بوله جو کیپټن ینګ کیپټن شهید شوی دی تو ګور دغه مخ ته وګوره چې څومره نور دی پاغي باندې زه دا خبرم کوم چې د اغیارو چې کوم سازش دی یا وو هغه الحمدلله په خاک کې خوره کې منو شوی دی ته دې ګلو گلزار وطن خلاف سازش کې خود لا اله الا الله محمد رسول الله نفی کوي نعوذ بالله العیاذ بالله دی وطن سره پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم نو دا کلمه به دا وطن نور څنګه کې اوس خبره راځم بلې خبره ته چې هغه دا ده چې خلاف معمول نن کالز زمونږ رانغه چې څه وجه ده ټکنیکی پرابلم خو هوپفلی نه وي خو مونږ ګورو چې څه مسله ده چې کالز ډراپ نشي اهم خبره دا ده ما چې کومه خبره کوله چې د نصاب حصہ پکار ده او بیانیه باندې غور پکار دی مونږ سره کالز دی زه به غواړم چې کال والم څه ټکنیکی پرابلم د وجه نه کال نه ملاوي ده جی السلام علیکم وعلیکم سلام مولوی صاحب بخیر راغلی تاسو سلام علی شان کاکا خیل ته سلام کاکا خیل صاحب جی سلام کوي تاسو ته ډیر په درناوي څوک خبرې کوي کم زینا د پانو سورانی نه صاحب خبرې کوم د بنی ګل نه بالکل مولوی صاحب خوش آمدید ویم څه پوښتنه لري څه بیان ورکړي نور پوښتنه خو نشته خو بس ډیر ښه بیان دی شروع کړو په هغه ته غواګ دی ولله مهرباني دا حقیقت ته چې ټول د فاجه زبون کوی دا یا څومره جرنیلان دي چې مونږ پر لګیا دي جی او دا چې نه خو بل څه تباش لوړ خبره دا دو مولوی صاحب چې اعلی د ملک هغه څه کېم
او خپل لري امين دغه د پورا چې می دغه پوت چې نه بیا میشتو سانه جی ځکه چې ملک کې لوړ شي بیا خو زموږ نو تاسو د خپل د زمدینانو شي کېدای خو خبره ده چې زه خپل پویتا دا وایي چې د خپل سره د نارمل رویا سوتي نن خو د اصل منیر صفات ته خو مولوی ته پته ده چې د صدر ایوب خان ایسا جی صفات پوتې ده د غیر بعد د یو حق صفات پوتې ده دا وایي چې ټول خپل جرنیلانو ته خپل کاردینالانو ته چې څومره کسان دي هغه ته زه ریکویسټ کوم چې د ملک د عوامو سره نرمل رویه ساتي دا عوامو د توسو سره یو کچېرې توسو د خپل عوامو سره نرمل روانه ساتي بیا توسو ته تکلیف وي جی ټول ته سلام کوم ټول ته سلام کوم خدای په امان پاکستان زنده باد زنده باد بنی ګل نه زموږ یو ورور ټلیفون کال کړو الله پاک دې خیر وکړي الله پاک دې زموږ مشکل حل کړي او د بیانې په دې جنگ کې به ان شاء الله مونږه کامیاب هم یو د پاکستان چې کوم روغ نیت ته هغه عالم لیدل دی یو بل کال ته جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر خوش آمدید جی څوک د کم زینا الله دا خبره کوم تاسو نه سره الله صاحب خوش آمدید تخت نسترتینه درته وایم ټول کرک ته سلامونه دي سب پښتنه لري سب پیغام لري د پیغام دا دی چې زمونږ فوج مضبوط نه وي کنه جی پاکستان به خدای خبر څو کاله مخکې اوس نه په نسته باندې کې بنوا جی جی واجپای په دور کې په پاکستان نقشه باندې نه و جی او کچېرې مضبوط فوج نه و او دا یو اداره پاکستان کې پاتې ده که دا اداره نه وه جی نور خواصې بس لوبې دي ادارې ختم دي الله دې خیر وکړي چې ستاسو غونتې خیرخواهان خلک چې موجود دي پاکستان به دغسې سترلړی وي او د نوې زمانې د خواب تعبیر به دا کرپشن به ختمو دا ظلم به ختمو دا انارکی به ختمو دا به د سټیبلیټي ته بوزو پاک فوج ته سلام کوم یو شعر باندې د ستا شعرونه ډېر وې جی میر عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے وہی میرا وطن ہے وہی میرا وطن یہی ہے میرا وطن یہی ہے بالکل جی الله هم ډېر خوشحاله کړي جی پاکستان زنده باد د کرک نه مونږ سره دا کرک چې دی دا ډېر مردم خیز علاقه هم ده او زرخیز هم ده یو بل کال ته زم ګورو چې مونږ سره څوک دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید جی څوک د کم ځای نه ورحمت الله وبرکاته ورحمت الله وبرکاته مهرباني ډیره مهرباني د سفید څنګه نه فرحت خبرې کوم جی سفید څنګه یو واره بیا خوش آمدید وایم بس یو دوه ناری به مرا سره وي او خبره لري هغه موکه خبره به همدغه کومه چې واقعي چې ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې زموږ د فوج چې کوم دی نو دا زموږ دپاره یو ډېر خوشقسمتي جی ځکه که د کوم فوج چې د ډېرو تودو سرونه اوسي او سخت ټریننګونه ورکړی شي نو هغه بیا هر د سخت نه سخت جنګ کې لکه ښه مقابله کولی شي جی د دشمن که نه جی لکه که داسې نه وې مونږ چې دا غټ غټ رقم نه وې خرڅ کړی او دا سخت ټریننګونه هم نه ورکړی نو دغه رنګ د ایران بهلو لکه نن ایران بېوسه یې جی نن چې د ایران بېوسه یې لکه مطلب دی چې اوس جواب ورکولی شي یا نه شي ورکولی هغه د هغې کار دی که نه خو بس دا چې خپله دا چې یو خبره ده چې ایران کې کوم سپاه سالار وفات شو په دې باندې انتهایي افسوس کوم ډېر ودردېدو دی جی او دا ده چې خدای دې ولې عجزي ورکړي او بل دا چې بېګونې حملې پرې وکړي او دا چې دا په کار نه وه دې سره دنیا کې لکه لوی لوی جنګونه پیدا کېدی شي ډېره مهرباني جی او بله خبره ورکړه او کوم چې دا ماهرین ولا شهیدان کوي وجل نو دیم لکه ډېر بله خبره به دیم ډېر غلط کار وکړو ډېر غټ دغه وکړو نقصان یې وایي جی هلته بیا ډېر موږ خو دې خبر نه یو خو لکه ډېر تباهي دې کړي ځکه چې ډېر جازونه پرې ونه چوري او ډېرې بمبارې پرې کړې خو زموږ داسې بدقسمتي چې خفه کېږو به نه خو د دنیا بعضې ملکونه هغوی عیاشۍ کې اخته وي عیاشۍ کې اخته وي په خپل مسلمان روریانو باندې څه خفه کېږي چې هغوی سره صرف سره کولی نه شي خو صرف اعلان صرف چې یې لپاره اعلان وکړي چې موږ د سره صرف اعلان لکه موږ سره خو موږ خپل جنګ دلته په خپله ګټلی د الله مدد را سره په خپله لکه خپل همت او زموږ سپاه سالارو خپل همتونه او خپل مهارتونه ښکاره کړه خپل لکه هلې ځلې کړې وي الله پاک ډېر مدد کړی دی موږ سره
او دا چې آذربایجان لکه موږ خو جهازونه نور نه موږ سره داسې فوجي امداد سره خو موږ سره خو لکه مرګستیا کړې وه که نه بالکل یې کړې وه جي ترکي کړې وه چین چې کوم دی الله پاک موږ باندې یو ډېر غټ فضل کړی چې چین موږ الله پاک یو ډېر ښه دوست راکړی غیر مسلمه یې خو لکه هغې خو ټول لپاره امن پسند دی دغه رنګ چین جاپان ډېر ملکونه شته ترکي دا امن پسند دی او دا چې کوم بهارت دی پکې امریکا او دا اسرائیل دا دنیا کې ډېر شر او فساد پیدا کوي ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني پاکستان زنده باد جي اوسو څنګه زموږ یو ملګری خپل جذباتو اظهار یو کوم کوشش دی چې تاسو جذبات خامخا رو خلکو ته مخامخ کې بل کال ته زما جی السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب خوش آمدید ویم جی وعلیکم السلام څوک د کم زینا خدای خوشاله ساته مهرباني خدای سره ډیر احسان وکړو الله پاک موږ سره ډیر احسان کړی الحمدلله موږ داسې فوج راکړی جی چې هغه د دنیا باندې شوی یک نمبر فوج دی الحمدلله او چې موږ په خپل په ایمان مضبوطی کړه جی او داسې فوج لرو نو هغه که امریکا دا وکړو هر ملک نو هغه دا جرأت نشي کولی چې په پاکستان به راشي بل د پاکستان فوج څه کې چې عوامو ته زموږ سلام دی دی فوج سره کلکه په کلکه ولاړو هغه سیاست او پاټۍ به ترې وباسو چې دا پلان کې دی او دا پلان کې دی خو دا اواز به یې ویل موږ خپل فوج سره اوږه په اوږه ولاړ بس دا د دوی او د خدای پاک د اتفاق یو قدرت د الله طرف نه ډېره مهرباني تاسو ځان را پېژنګلو ونه که څوک د کم ځای نه زما خو ملنګجان نوم دی د زیم کلا ملکانو کلیمه ملنګ جان صاحب الله دې ډېر خوشحاله کا تاسو غونډې مشران چې موږ به کامیاب یو پاکستان به ان شاء الله نور سره لوړي زنده باد جی د زیم نه زموږ یو مرګري ټلیفون کړو ډېر ښه خبرو کی کله کدا مرام زموږ وی یو بل کال ته زما موږ سره چون کې اول کې کال ځوانه غشتنو دی وجن جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډاکټر صاحب مفتی صاحب ډیر خوش آمدید جی کاکا خیل علی شاه صاحب ته شل ډیر سلامونه ټوله ملواله تا وعلیه وعلیکم لکه نظر مولانا عمل لذیذ صاحب جی مولانا صاحب اور بیا خوش آمدید یم سب پختونه لري او ست جواب لري پیغام بدر کا پیغام جی جی ضرور دا کوپر پنځه کې سمتاله تقسیم کړه و دا جی بسم الله الرحمن الرحیم الذين امنوا اے مولا والا خلق والذین هادوا والنصارى والمجوس واشركوا الى اخره دا يهود دا عیسایان او دا هندو زمکه مخمنه ته انسانیت ولا انسان وی دا نه پرېږدي ته ان شاء الله مو یو سوچ یو نظریه وي لکه تو آیتونه چې کونده میرے بات الخیر پیش کړالو جی دیکھیے مفتی مشفی سے ہمارے فل قرآن چلے کلی دی تو چھوڑا دے طاقت وی دے اسلام خلاف دشمنان هغه ته ټارګټ جوړاوه جی هغه ته مزایل جوړاوه هغه ته غوټه جوړاوه او مو به الله نه روحاني سوال کو یا الله څنګه قومي حاد نمرود فرعون شداد دا ټول تبا کړیو آسمان په طرفنا ځمکې طرفنا او بو طرفنا یا الله په دو کفار امنی زلزله طوفانونه ورونه الله د په دو نازل کی چې انسانیت ته نقصان رسي مسلمان ته نقصان رسي دا دی الله جسمان جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل السلام دا ټول د خنۍ لکه تو اخیری آیات تو عدو الله ویلو الله یې ته د مو د خنا وډر کا هغه ټول د خنا وډر کا الله خپل طرف ته اشاره کوي بندگانو طرف ته کوي جی دا څو پرې ډر شوی نه وي ورا پرې بچکونه متفق پې کوي لکه خبره ته بلا جی وکړه دا بنگلاديش دا انډیا دا مسلمانان تا 1800 جنگ آزادی کی 57 کې در نه جدا کړی دي ای دو دا کور دا تکاو پیو وڑاو حکومت کرو دی انگریزانو دی لندن والا وسا الکفر ملت واحده سورا کافر دی دا ملت قوم یو دا دا مسلمانانو سوچ فکر یوشی اٹول مسا پیغام گاؤں اے پاکستانیانو اے عربو اے عجمو اے سترو اے اوڈو
اے چوکیدارو اے جرنلانو سوچیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا برابر کو انشاءاللہ ان شیطانا ان قید شیطان ضعیف شیطانانو عملونه ټول ضعیف دي ای کفار سوری دا ټول شیطانان دي ای دو کارونه به ضعیف دي انشاءاللہ مسلمان به سکونه کوي وي اسلام زنده باد پاکستان زنده باد زنده باد جی پاکستان زنده باد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني. مولانا عمل نظیر صاحب موږ سره د ټل نه ډېرې په پورې خبرې وکړي خپل درد یې ویلي او بل کال ته چې موږ سره څوک دی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی خیر جوړې تکړای ہے ډېر خوش آمدید جی څوک د کم ځای نه مفتی صاحب سپینګر مال پړچنور نه جی پړچنور خوش آمدید هم څه پوښتنه لري پښتنه تعالی رحم ان شاء الله چې یو ازاد قبایل وی کنه جی نه هندو ته دا پاکستان فورسا جات شاه هندو بو ان شاء الله خاتمه مخه مو سره جنگیدلی بیا بو سره جنگیګو حالات می فوجان کامیاب لري حالات آت سنگر کے پاس دیکھ کے کامیابی نصیب کی یہ آزاد قبائل شي کنه ولي صاحب هیڅ د ما خپاتیږي آزاد قبائل نن لکه پات دی افسوس افغان به ختمو جی اسلام زنده باد پاکستان زنده باد ډېره مهرباني زنده باد زنده پاړه چنار نه زمونږ یو ورو ټلیفون کړو افغانونه به ختمو مونږ یو بل کال ته زو بیا وستا اوس پښتنه تر اعظم جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر خوش آمدید یم جی څوک د کم ځای نه یاره په خبر نه خبرې کوم امین خان. امین خان ډیر په خیر راغلی سبا وې بس ویل دا دي چې مسلمانان یو بوټی شي نو ان شاء الله د دې په وخت کې د فولادو دیوالونه څه شي نه دي جی او چې ځان نه وي نو ځان نه بیا اوس د یو ګوتې طاقت د دوه ګوتو طاقت او چې یو لاس بوټی شي نو دا بیا ټوله طاقت لري جی نو الله دې بس مسلمانانو له اتفاق وکړي چې یو بوټی شي هغه چې په کوم وطن دی په کوم سبزی دی خو به چې یو بوټی شي. امین خان په جناب رسول کریم درود وایا او دعاګانې وکړه ان شاء الله موږ یو موټی کیږو صلی الله علیه وسلم ان شاء الله. پیښور زموږ ورور امین خان ډېرې ښې خبرې وکړي د پاړه چنار چې کوم زموږ ملګري پوښتنه کړې هغې ته راځم خو ما سره بل کال راغو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه یې؟ ډېر خوش آمدید ویم جی پوښتنه څه لري او ځان پېژنګلو وکړه. علمگیر شینوار لنډي کوتل نه یو وارې بیا خوش آمدید ویم شینوارو ته سلامونه دي څه پوښتنه لري علمگیر صاحب؟ زه به دا تپوس وکړم چې دا نن کوم معامله شوې په ایران باندې که نه جی او په پاکستان کوم معامله وشوه د هندو طرفه جی نو که پاکستان پوځ بهادر نه وای او طاقتور نه وای که نه جی دا به بار بار په موږ باندې راتلای بلکې موږ به برباد کړي خدای مکه بالکل خو دا سوچ چې پاکستان پوځ دومره به نه هغه لږه څومره چې موږ خپل هغه باندې زاویر او خپل طاقت باندې جی هغه له داسې ځواب میلاو شو چې په خوله کې ټول غاښونه مات شو الحمدلله. نو ان شاء الله تعالی چې اول خو څومره کافر چې وي یهودي او که نسواره وي او که څومره یې لاره تباه او برباد کا امین چې مسلمان له تکلیف ورکوي او مسلمان خفه کوي امین. خو موږ له دا پکار دي چې موږ یو موټی شو جی ځکه چې پاکستان ته سترګو باندې څوک صحیح نه خو پاکستان کې هغه بیني چې هغه طاقت پکې شته هغه څوک خوله په څوک ماتولی شي جی نو موږ له بس پکار دي چې د پوځ لمن ټینګه کړو ځکه دا زموږ بچي دي که نور څوک خو نه راغلی چې مریخ نه خو نه راغلی خو زموږ بچي زموږ فوج دی زموږ اداره ده زموږ اداره او پکار دي دا موږ مضبوطه کړو او خپل وطن په خپلو خپو باندې ودرو عالمگیر صاحب کومې غلطۍ مخکې شوي دي پکار دي چې هغه موږ بیا ونه کړو جی او خپل ملک ته سوچ وکړو ځکه چې د ملک ته دا مور او پلار دي جی بس الله د پاکستان باندې سم نه کا پاکستان زنده باد علمگیر صاحب پاکستان زنده باد او تاسو زنده باد. ډېره مهرباني. زموږ یو ډېر خوږ ورور دی شینوارو نه علمگیر شینوارې والله دې چې کومې خبرې کوي نو مونږ جذبات راوپارئ یو بل کال ته ځم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شرطات او کاکا خیل سره سلامونه ګلاب خان امام را ګورونه ګلاب خان ای صاحب واره بیا خوش آمدید ویم څه بیان لري؟ بیان دا لرم چې د حمزه صاحب وایي چې ګوره حمزه خوله په خوله چې نه شي د رقیب سره واه
ساته هم ښکاري چې سړو خبرې نورې دي و نن خو د سترګو پښتنو خبرې نورې دي. ای ښه بس یو جرنیل صاحب ته ډېر ډېرې دواګانې او سلامونه. مهرباني. خلک خون دنیا تېر شوي دي خو خدای دې له نور طاقت هم ورکړي. وخت نه اخلم او پاکستان زنده باد. زنده باد. په جناب رسول الله درود وایي او دعاګانې وکړئ. خوشحاله شو استاد. زمونږ ملا ګورو نه مشر ټلیفون کړو. زه په دې کې څه ویلی شم؟ دا جذبه، دا مرام، دا د لا اله الا الله محمد رسول الله برکت دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حضرت څنګه یې؟ الله هم ډېر خوشحاله کړ. ډېر په خیر راغلی. وایي څوک د کوم ځای نه؟ زه محمد یوسف د ورسک روډ نه خبرې کوم. یوسف صاحب خوش آمدید درته وایم. ډېره مهرباني. الله دې عزت وکړه. د NCC حضرت مام کړی 338 نمبر مې دی. ډېر ښایسته ټریننګ به پکې وکړې. د جم معیارو کې معلومي مشتي وه. جی جی بالکل. دا اړه یادونه چې را تازه کړو نو دا حکومت کې 200 روپۍ دا د بوټو صاحب په وخت کې به دا شی کېدو. جی 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 ما په خپله کړې ده. مونږ په دې چرمارو کې کړی په کې چاند ماری ورته وایي اردو کې. ها او ډېر خوند یې کړی. جم کې که نه پاسو. جی جی M1 رافالي به وي حضرت. بالکل M1 رایفلې به وي. ډېر خوند به اته ډزې که نه او ما 40 کې 36 نمبر یې اخیستی. دا تاسو کم سن کې کړې وه؟ موږ 73 77 کې مو کړې. واه 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 واه. دا بیا تر تقریبا 97 98 پورې جاری و 2000 پورې. دا چې بند کړی نه وی نو ښه وه که نه. دا مونږ تجویز به ورکوو انشاءالله. تجویز خو ستاسو مخکې مونږ داسې ضروري دی چې مونږ ټول قوم فوج شي. او بله دا خبره کوم دا خلک په فوج باندې یقین ساتي. یقین موږ له د الله پاک په ذات. د الله په ذات دی. ما خو آیات ویلو چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه واذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله پاک چې اراده وکړي هغه کېږي. بالکل. دوی له طاقت چا ورکړ، دوی له زړه چا ورکړ، دوی له همت چا ورکړ، ټول الله رب العالمین همت چا ورکړ. الله طرف ته نظر وړئ. 2 رکعته صلات توبه، صلات حاجت، صلات شکر منځ وکړئ. استغفار ویل پکار دي. استغفار وایي. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم. دا یقین په خدای او په دغه شپه ما 3 بجو پورې دا ذکرونه او دا ګوته باندې ټول پاکستان باندې تاول. الحمدلله الحمدلله. خپل یو فوجي میجر دی ما او آرام میجر دی او میجر ریټایر شو. الحمدلله. نو حضرت چې څوک خپل قوم سره خپل پاکستان سره دا خپل ځان سره مینه ده چې پاکستاني نو تبه نه او که پاکستاني تبه نه. یوسف صاحب اصل کې مسله دا ده چې مونږ په دې بیانیه باندې پوهیږو نه. ستاسو خبره دا ده هر څه د الله رب العالمین طاقت پکار دی. بل دا دی چې مونږ من حیث القوم دا یو بیان پکار دی چې مونږ د دې بیان حصه یو. بالکل جی. اوس جنگ هونین کې خو 12000 زمونږ مسلمانانو او کافران 4000 د چا په ځل کې داراله دې پاړې لمونږ ډیرو. نو هغه جنگ د شکست کې بدل شو. بیا الله پاک هغه په فتح کې بدل ک کنه. جی. نو موږ له بد الله پاک نه نظر اخواته کول نی فوجین به زمونږ دغه هم کوي جزونه به استعمالي وسله به استعمالي. جی. خو موږ د الله طرف ته متوجه کیږو چې دا د الله طرف زمونږ مدد. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر نه یو شپه مخکې الله ته جاړي وی الله دا قلیل تعداد که سبا ختم شون استاد نوم غشتو خلبه ختم شي. الله ته جاړي رسول الله. یا قلم برحمتک نستغیث دا به ټول اسبا ویل. بالکل جی. یوسف صاحب ډیر خوشاله شي. ډیر مونږ تم نو دا بیا حضرت مفتی صاحب جنرال الدین رحمت الله علیه سنا چې مخکې دی بالا کې اجتماع وا. جی. هغه دا ویلي چې دا ناره تکبیر دی کنه موږ خلک وای ناره تکبیر. دا ناره تکبیر دی د کافرانو به ویلي زمونږ فوجونه غټ زمونږ وسلې غټي زمونږ دا غټ. دې طرف مسلمانانو आवाज وکړ ناره تکبیر الله اکبر الله اکبر. جی. الله زمونږ ډیر لوی دی. بالکل. نو مفتی صاحب جنرال الدین رحمت الله علیه د فیصل آباد ډېر تبلیغي مو وفات شو. الله دې وبخښي. هغه دا ویل چې ګوره مسلمان له به الله پاک په ذات باندې نظر پکاري او که چېرې په وسلو په فوجونو ته نظر ساتي او کافر هم په دې باندې نظر ساتي نو دواړو نظریه یو شوه. اوس به هغه سړی جنګ ډي چا سره چې فوجونه ډېرې جزونه ډېر او چا سره اسلحه ډېره. موږ مسلمانان خو به د الله پاک په ذات باندې نظر ساتو. الله اکبر. ډېره غټه خبره وکړه. دا ووري د الله بندګانانو الله پاک ارسو وکړو. نبی علیه السلام چې مکه کې
داخل سنسی سری ټیټ کو یا الله تا د خپل بد مدد کو تا مکه فتکړه مې سمنی کړی نو موږ لا غټواله نه پکار موږ لا قبر نه پکار دا قبر موږ ترا ول کی دیش جی ٹھیک شو جی ډیره مهرباني جی ما د عوامو ته اپیل دی چې د برکات سره شکر صلات اجازه او د قوم موږ ته دعا د مست لپاره دعاګانې غواړي الله طرف ته متوجي ډیره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کوم زموږ یو ډیر خوږ ورور یوسف صاحب چې په ډیر پسړه پورې خبرې کوي. الله پاک فرمایي چې یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. په دې باندې خبرې کوم سره بل کال دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شعیب برابر خوش آمدید جی. څوک د کم زینا اجازه خبرې کوم د تبلیغ لواغنا خوش آمدید مجاز سے زما اخیری کالر تاسو ټیم بالکل ختم دی. س پښتنه لري او س جواب راکوي. دا غلط 15 وخت المس کوي جامع سره کوي غا توګان کوي ولا د برمونه رولي امين الله د رحمت د برمونه رولي غا علامه د ګناونو نه وستي علامه د غنا وستي مشکلاتونه د الله وستي او کنه بس علامه دا منګای کامې کی علامه دا بچټ کې ویني بیا منګای شروع ولې د وجه خو منګای شروع سره د منګای ختم کی. امين جی امين. په دې خبره کوم چې ډیره مهرباني ما سره ټایم بالکل ختم دی. چې کوم زمونږ یوسف صاحب خبر وکړه پاغي باندې با کخيري زبل پروګرام کې خبر وکم چې قلت او کثرت سره پاکستان فوج بیانې باندې مم خبرې کوم سره